ملیشیا کې پاتې کېدم هلته کې بیمار شوی وم ته د خپې مسله راته راغلې وه د خپې د لاسه تقریبا 2-3 کاله وکړېدم بیا تکلیف راته زیات شو لاړم ملیشیا کې هسپتال ته نو هغې راته ویل چې ستا د زړه مسله ده تا ته موږ د زړه اپریشن کوو په هغې باندې به تقریبا 50-60 هزار رنګی لګي چې کلي ته رالم نو بیا زه دلته لاړم پیر بابا ته هسپتال ته چې هغې لا د ایم آر آی وکړله نو ما ته ویل چې تا ته د وینې شکایت دی اپریشن به تاله کول غواړي ته به ځان له ډونر ګورې په تا باندې به تقریبا خاص 90 لک روپۍ خرچه په تا راځي وراره مې تیار شو چې زه د لینه در کوم زما پلار موږ ټول لاغونډ تللو زما یو د تره زوی دی یو زومه زموږ د دواړو بلډ ګروپ سره یو شانتي شو چې موږ کله لاړو ما ته خو دا پته نه وه چې زه به اینه ورکړم زه لږ ګبراهټ شوی غوندې وم بیا به چا ویوي اینه ورکړه چا یې مه ورکوه مړ به شي ما به خپل ذهن کې سوچ کوم ما یې پرېږده هر څه چل کېږي انسان زندگی بچول د پوره انسانیت زندگی بچول دي او بیا 80 لک روپۍ زموږ سره وي نو هم په کور کې مشوره وکړه چې ده کور هم خرڅ کړه کوپټۍ هم خرڅ کړه سبق ولګه بس د ملګرو بحث کوو چې را صحتکار پلاس پاکستان دا کار خدای پاک وکړي خدای زموږ هغه کار وکړه په صحتکار باندې زه د عمران خان صاحب او د محمود خان صاحب شکریا ادا کوم چې دا صحتکار د غیر استری دی او د ټولو غریبانو خلکو په خو خپل کار کیږي 50 لک روپۍ د چا سره نشته دی موږ ټول غریب خلک یو الله پاک دی ولا نور همت ورکړي چې زموږ د غریبانو سره نور لاس امداد وکړي